په قبایلي ضلع کورمه کې سپورټس میله ترسره شوه. په میله کې د فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، سخی، هائی جمپ، لانګ جمپ، رسکشي او د منډو مقابلې شاملې وي. د فوټبال په فاینل لوبه کې صادق 11 شاه دولت خیل ته ماتې ورکړه او صادق 11 د کورنۍ د فوټبال چمپیون جوړ شو. په کرکټ فاینل کې ینګ سټار صدا او 5 سټار صدا یو بل ته مخامخ شوي وو، خو ولې ینګ سټار په مقرره 14 اورونو کې د شپږو وکټو په سوځېدو خپل هدف ترلاسه کړو او د امن سپورټس ملي فاینل لوبه یې په خپل نوم کړه. همدغه شان والیبال فاینل لوبه د سټیډیم ټیم او شکرخیل ټیم ترمنځ ولوبېده. سټیډیم ټیم دغه لوبه په خپل نوم کړه. د کبډي په یوه سخته مقابله کې پړچنار کبډي ټیم صدا کبډي ټیم ته ماتې ورکړه. په هائی جمپ کې سید عابد علي شاه پړچنار په اول نمبر راغلو او لانګ جمپ محمد کیسر سنټرل کوروم په خپل نوم کړه. په رسکشي کې صدا ټایګر ټیم کالج 11 ته شکست ورکړو. خو د ډېرې مودې رئیسې ورکشي لوبه سخی د ټولو تمشبینو لپاره یوه نوې لوبه وه او تمشبینو ترېنه ډېر خوندونه واخیستل. دغه مقابله د اپر کوروم او د منځنۍ کورمې لوبغاړو ترمنځ وشوه، ولې د بره کورمې ټیم د سخی فاینل لوبه په خپل نوم کړه. د امن میلې په اړه د لوبغاړو او اسسټنټ کمشنر لوړ کوروم محمد حمید څه داسې وینا وه. سر مو دا چې کمپلیکس ته راغلی او دا ډېر ښکلی ټورنامنټ دی او بالکل تو خبره چې کومه وکړه امن بالکل راتلای شي او ښه پلیران دي او دا کیل چې کومه دی دا مو دلته انجوی کو او ډېر زبردست ترتیب دی. مین خبره دا ده چې څوره پلیرز دي کورمې کې. اول خبره دا چې هغوی ته د کرکټ یا د نورو ګیمو کولو موقع میلاویږي او موږ خپل منځو کې کوم میوچوال انډرسټینډینګ دی او در بل پیژنګولی دی. امن ته ډېر فروغ میلاویږي. دی وجې نه ویلې چې مو لوړو اول میچونه مو لاندې لوور کوروم کې وکړه، سنټرل کوروم خپل منځو کې ګارډ میکس میچونه وشوه. دی وجې نه مو یو در بل وپېژندلو، یوه در بل علاقې ته لاړو. نو دا امن دپاره ډېره ښه خبره ده. دې نه علاوه چې کوم دی نوی ټیلنټ کورمې کې چې کوم دی دغو ټورنامنټو په ذریعه هغوی ته ډېره ښکلي موقع میلاویږي چې هغه دغه ټورنامنټو ته مخته راوځي. ټولو نه اول خو زه تاسو ډېره شکریا ادا کوم مو ته ټایم راکړو. دغه پیغام ټولو خلکو ته دا میلاویږي چې قبایل کوم دي هغه امن والا خلک دي. دا شانتې ایونټ کولی سه په علاقې کې امن باندې راځي او هغه ورځ وریا نه ده چې انشاءالله نیشنل او انټرنیشنل سطح باندې به قبایل کوم نوجوانان دي ای ملک کومه نما دی روشن کوي. ذهنوي نشونما دپاره د سبق سره د نور اکټیویټیز سره ډېر ضروري کردار ادا کوي او د دې اندازه ضلع انتظامیه ته شته. زموږ سره چې کوم ادارې دي، سپورټس ډپارټمنټ، موږ سره چې کوم کمیونټي ریزیلینس اکټیویټي خپل مشران دي، مونږ کېناستو مونږ دې کې دا تھینکینګ وکړو چې دلته یو ښه ښکلی پروګرام ارینج کوو. مونږ سره چې یو ډېر زیات ماشاءالله ټیلنټډ دی او هغې کې فوټبال، مونږ والیبال او دې نه علاوه کرکټ، سخی ورته چې کوم لوکل زبان کې وایي، ټګ آف وار چې کوم رسکشي ورته وایي، هغې اکټیویټیز ارینج کړه. دې کې مونږ سره تقریبا 1400 کسان پارټیسپیشن وکړو او د هغې تعلق مختلف قومونو نه، مختلف علاقو نه، د اپر کورم، د سنټرل کورم، د لوور کورم سره. نو دغه سپورټس انوایرمنټ کې، سپورټس اکټیویټي کې چې دا خلک رایوځی شي، نو دی نه د یو امن، محبت او د بایچارې یو پروګرام جوړیږي او یو ډېر سپورټس ماحول کې د یو کمپټیشن هم پروموټ کیږي. نو دې سره د کورمې هغه پیس زموږ چې کوم ډېر امن دپاره ډېر ښه دغې افیکټ پروزي، اثر پې پروزي او موږ ډېر خوشحاله یو چې الحمدلله د 1400 کسان دا یو وړوکی فکر نه دی، دا ډېر ماشاءالله په د ضلعي سطح باندې غټ فکر دی. دغه پارټیسپیشن وشو الحمدلله ډېر ښه طریقې سره دا ایونټس وشو. نو الحمدلله دې سره به انشاءالله ډېر ښه افیکټ پروزي. د مختلف قومونو ترمنځ چې کوم بایچاره هماهنګي ده د سره به دا پروموټ کیږي او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې داسې نور اکټیویټیز هم مخکې وکړو. د امن دغه سپورټس میله په بره کوزه او منځنۍ کورمې کې ترسره شوې او 1400 لوبغاړو پکې برخه واخیسته. په اخره کې مشر میلمه محمد امید اسسټنټ کمشنر لوړ کوروم په لوبغاړو کې ټرافیانې، ګولډ میډل او شیلډونه وویشل. کیمرامین محمد باسط سره اقبال حسین اقبال، خیبر نیوز، صدا ضلع کوروم.